बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी ख़ोदना और विशना द एंजाइमों नोमी ख़ोदना और क्लासिफिकेशन दा विशना यो खबर बाई पयादो लरे एंजाइमों दा विशल की द तामुलात पासा चिकम तामुलात दुई कतलाइज की यानी द एंजाइमों विशना चिकेगी दा तामुलात पासास की जो दुई कम तामुल कतलाइज की कम तामुल सूरत ज़्यादाई पामागे असास बांधे दुई द एंजाइमों विशना शवीदा आम तौर पर मंगा द सबस्ट्रेट पाखिर की मंग शे इजाफा को ASE द सबस्ट्रेट पाखिर के मंग शे इजाफा को ASE नो ASE मिसाल पतोगा सबस्ट्रेट पाखिर के मसलन यूरिएज चिदे मा सरा केटलाइज कई द यूरिया हाइड्रोलिसिस नो द यूरिया हाइड्रोलिसिस चिसो केटलाइज कई यूरिया दागे हाइड्रोलिसिस चिकम एंजाइम केटलाइज कई नो दागे पाखिर के मंग छे योजे को सही दा दागे पाखिर के मंग योजे को यूरिएज सही दा नो ज़बा ASE वाला गोमा ASE नमंग ASE योजे का और यूरिया जमा सबस्ट्रेट हो द एंजाइम द पारा यूरेज एंजाइम द पारा सबस्ट्रेट छो यूरिया बानी दा यूरेज एंजाइम कार को न दा जमा रिएक्टेंट हो द रिएक्टेंट पाखिर के चिदे ASE इजाफा कीगी सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट सही दा UASE मसलन कचरता न्यूक्लिक एसिड बांधे एंजाइम कार कई न्यूक्लिक एसिड बांधे सबस्ट्रेट न्यूक्लिक एसिड दी नदी तबे मंगा न्यूक्लियेज यो न्यूक्लियस होता है उसका चरता द डाइपेप्टाइड हाइड्रोलिसिस को द डाइपेप्टाइड हाइड्रोलिसिस जो कोमा द डाइपेप्टाइड हाइड्रोलिसिस कोमा नदी द पारा बेज नुम संगा की तब बोले कि डाइपेप्टाइड शो और ASE में चले दा इजाफा करा न्यूक्लियस के अंदर ASE इजाफा करा खोपदे के जिने एक्सेप्शन के सुनश्ता लगा ट्रिप्सिन पिप्सिन केमोट्रिप्सिन नो एक्सेप्शनल की सुना मंग सरत शेरे आगा पे किश्ता दे उस मसलन पोलीमराइजेशन ऑफ ओके एक्सेप्शनल की सुना पिप्सिन दे चीज़ पता नहीं लगी सही था ASE पे की नश्ता पिप्सिन हम दारेंगे ट्राइप्सिन दे हम दारेंगे केमोट्रिप्सिन दे दाव समंगे इस्तेमाल हो चिकम के मंग ASE इस्तेमाल हो यो मंग सारा पोलीमरेज DNA पोलीमरेज दे देखा DNA पोलीमरेज
دا موږ سره د ډي ان اے پولیمرایزیشن منځ ته راوړي صحیح ده د نیوکلیوټایډ پولیمرایزیشن منځ ته راوړي چې په نتیجه کې ډي ان اے جوړیږي اوس پیپسین چې دی دا د ګریک ورډ پیپسیس نه ہوتے دی صحیح ده پیپسین چې دی دا ګریک ورډ پیپسیس نه ہوتے دی پیپسیس مطلب ڈائجیشن نو دا فنکشن باندې دی ان پیپسین کار څه دی هضمول اوس لایسوزایمز چې موږ واخلو لایسوزایمز نو دا د لایز نه غسل شوی چې نه غسل شوی لایز او لایکس کار څه دی بریک ډاون نو ځینې وخت موږ فنکشن په لحاظ سره صحیح ده براډ فنکشن په لحاظ سره دا موږ تقسیم کړي دي نمونه ورکړل شي براډ فنکشن په لحاظ سره غټ کار یې څه دی پیپسین غټ کار څه هضمول صحیح ده ځکه دا پیپسیز نه ودی د پیپسین لایسوزایم انزایمونو کار څه دی غټ کار تجزیه کول صحیح ده ځکه دا لایسوزایم چې دا بکټیریا سیلوال چې هغه تجزیه کوي دیو ځنه لایسوزایم شو ځینې چې د منبع په لحاظ سره ورکړل شوي دي چې دا انزایم چې د کومې منبع نه په لاس راغلی لکه ټریپسین نو دا موږ سره ګریک ورډ ټایرین څخه دی ټراین اور ټراین مطلب دے ٹو ویئر ڈاؤن نو کله چې پانکراس چې دی پینکریټک ټیشو دا ته رب کې وای موږي with glycerin سره نو موږ سره د دې نتیجه په لاس راغلی و ټریپسین پانکراټیک جوس پینکریټک ټیشو پانکراز غده پانکراز چې کله ته ګلیسرین سره وموږي نو دې نه موږ سره چې په لاس راغلی او ټریپسین موږ سره په لاس راغلی او ټریپسین چې دا ټراین دی ټو ویر ډاون زړول صحیح ده یا لاندې د اغوستو دپاره ټو ویر ډاون چې موږ وموږو هغې نه موږ ټریپسین لاس راوړو نو دې ودرې چې ټریپسین هغې کې و په ځینې وخت کې د یو انزایم یو یا څو نمونه وي دوه یا دوه نه زیات نمونه او په ځینې وخت کې د مختلفو انزایمونو یو نوم وي د دې وجې نه international agreement
د بایوکیمسټ او د مالیکولر بیولوژي په داسې وشو چې داسې یو ویشن موږ ورکړو چې هغې کې دغه کنفیوژن نه وي چې د یو انزایم دي څو نومونه وي او صحیح ده یا مختلفو انزایمونو دپاره د یو نوم استعمال شي. نو دغې مشکل حل دپاره هغوی یو کلاسیفیکیشن منځته راوړو. موږ سره ځینې انزایمونه څو انزایمونه داسې دي چې هغه غیر فعال شکل کې اکټیو نه وي ان اکټیو شکل کې چې هغې ته پرو انزایم ویل کېږي. پرو انزایمونه او دې ته زایګومینز هم ویل کېږي. زایګومینز چې موږ سره ان اکټیو انزایمونه دي چې فعال نه وي. د هغې مثلا لکه د پیپسین چې دی پیپسینوجین دی پیپسینوجین PEPSINOGEN دا زایګومین دا موږ سره فعاله کېږي کله چې ځینې موډیفیکیشن دغه په جوړښت کې منځته راشي د ځینو ایجنټونو له مخې. صحیح ده د ځینو امیلونو له مخې زایګومینز په جوړښت کې بدلونونه راځي او هغه فعاله کېږي. په ځینې وخت کې دغه د انزایم فعاله برخه دا موږ سره زایګومین په توګه عمل کوي. د انزایم فعاله برخه په زایګومین باندې عمل کوي او د هغه کټلایز کوي. صحیح ده زایګومین غیر فعاله برخه ده خو دې زایګومین کې د انزایم فعاله برخه دغه زایګومین برخه کټلایز کوي چې دې ته موږ اټو کټالیسیس یو دې ته موږ چې اټو کټالیسیس ویل کېږي. نو دې لپاره چې موږ سره داسې کلاسیفیکیشن داسې دغه راشي موږ سره چې ټولو ته د منلو وړ نو IUB انټرنیشنل یونین آف بایوکیمسټري اینڈ مالیکولر بیولوژي دوی یو سیستم راوړو د کیمیکل ریاکشن او د ریاکشن میکانیزم په اساس باندې. دغه کلاسیفیکیشن چې دی کیمیکل ریاکشن او میکانیزم په اساس باندې دغه نوې نومي ښودنه راوړه. نو په دې سیستم کې موږ سره شپږ مین کلاسز دي. شپږ مین کلاسز دي په دې سیستم کې شپږ لوی کلاسونه دي چې هغه اکسیډو ریډکټیز دي ट्रांसफेरेज دي हाइड्रोलेज دي लाइजेज دي आइसोमेरेज دي او लाइगेजेस دي. شپږ مین کلاسز دي. اکسیډو ریډکټیز ته کلاس نمبر 1 ورکړی شوی دی. और ट्रांसफेरेज क्लास नंबर 2 दे और हाइड्रोलेज ते क्लास नंबर 3 वर्कड़े और लाइजेज ते क्लास नंबर 4 आइसोमेरेज ते 5 वर्कड़े और लाइगेजेस ते 6 वर्कड़े. اوس د دې کار څه دی
نو د اکسیډو ریډکټیز کار دا دی چې ما سره الکترون ترانسفر کوي हाइड्राइड आयन به ट्रांसफर کوي हाइड्रोजन एटम به ट्रांसफर کوي ट्रांसफरेज به ग्रुप ट्रांसफर کوي لکه ایثایل او دا میثایل او دا हाइड्रोलेज به हाइड्रोलिसिस रिएक्शन منځ ته راوړي हाइड्रोलेज به हाइड्रोलिसिस रिएक्शन چې دی دا منځ ته راوړي हाइड्रोलिसिस रिएक्शन या با ما سره وظیفي ګروپونه وبو ته انتقالي لایزیس چې دی دوی با कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन बाउंड्री माते एलिमिनेशन पे वास्ता बांधी लिविंग डबल बॉन्ड पे वास्ता सही ना डबल बॉन्ड ते इजाफा वाले पे वास्ता डबल बॉन्ड न लड़की दो पे वास्ता कड़े सरे उजे की दो कड़े न जुदा की दो खुद ही बता का बाउंड्री ना माते आइसोमेरेज बमंग सरा د مالیکول په داخل کې به موږ سره ګروپ انتقالي او ایسومریک شکلونه به جوړي او لایګیز چې دی دوی بانډونه جوړي صحیح ده कार्बन 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 सल्फर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन صحیح ده او دا بقای د کنډنسیشن تعاملات په واسطه صحیح ده او دې سره به همدارنګه ټي پی او همدارنګه نور को فاکتورونه چې دي هغه به مور سره صحیح ده نو ای ټي پی په ماتولو کې او د شینو په ماتولو کې بلایګیز چې دي هغه کلاس نیم به موږ سره لایګیز هغه به برخه اخلي او کلاس نمبر دا شپږ دی نو شپږ مین کلاسونه شو او هر یو انزایم ته سلور نمبر ورکړی شي صحیح ده هر یو انزایم ته یو کوډ نمبر ورکړی شي کوډ نمبر चाहे तो मैं एंजाइम कोड यो एंजाइम कोड नंबर या ईसी नंबर एंजाइम कोड नंबर चिदा सलोरो अददुन बांधे मुश्तमिल दे सलोरो अददुन बांधे और दगा अददुना दियो बनना पर पॉइंट्स बांधे जुदा दी लुमड़े चिदे फर्स्ट डिजिट चिदे फर्स्ट डिजिट ता तत्शे खई क्लास खई मेन क्लास दरता खई सही दा چې هغه یو پښپاو کی وای مثلا د یو انزایم کوډ اول عدد 15 دی نو دې مطلب چې دا ایسومریز نه دی لنډو ده که دا اولنې د سلور ورډز کې اولنې عدد 3 نو دا هایدرولیزز نه دی نو دا خو اولنې کو اول عدد شو دویم ډیجټ چې دی دویم عدد یا ډیجټ چې دی دویم عدد مونږ ته ټایپ اف ګروپ خي ټایپ اف ګروپ involved in the reaction په تعامل کې کم ګروپ انوالو دي هغه درته ښیي نو دا ما سره په تعامل کې کم ګروپ برخه اخیستې هغه درته ښیي دویم عدد دریم عدد چې دی
دریم عدد درته سبستریټ درته ښیي چې دا ریاکشن په کوم سبستریټ باندې روان دی او څلورم درته سیریل نمبر د انزایم ښیي سیریل نمبر د څه ښیي انزایم ښیي دا موږ داسې ویلی شو چې یو کلاس دی یو درته کلاس ښیي یو درته سب کلاس ښیي کلاس ښیي سب کلاس ښیي بل درته سب کلاس ښیي او بل درته سیریل نمبر ښیي بل درته څه ښیي سیریل نمبر ښیي مثال په توګه کوم واخلو د انزایم کمیشن نمبر چې دی یا کلاس نمبر انزایم کمیشن نمبر د انزایم کمیشن نمبر چې موږ ورته ای ټکی سی ټکی نمبر باندې ښودل کېږي که دا دوه ټکی یو ټکی یو ټکی یو وي دا به موږ ته څه شي انزایم د دغه نمبر دی ای سی نمبر یې دا دی 2711 نو لومړی نمبر چې دی فرست نمبر چې دی چې دوه دی دا تا ته کلاس نیم ښیي دا ته څه ښیي کلاس نیم نو کلاس نیم څه دی 2 پاس ټرانسفیریز دی دویم نمبر چې دی دویم نمبر ته د څه ښیي اووه دی دا تا ته په ټرانسفیریز کې سب کلاس ښیي او سب کلاس چې دی په 7 چې د چا دی هغه پاسپورټ ټرانسفیریز دی پاسپورټ ټرانسفیریز دریم نمبر چې تا سره دی هغه یو دی A passport transferase with a hydroxyl group is a receptor. The subclass ښیي subclass ښیي دا نو دا یو چې دی موږ سره passport transferase with یعنې هغه passport transferase چې په هغې کې OH ګروپ چې دی is a receptor OH ګروپ پکې ویل شي is a receptor قبلونکي او څلورم چې تا سره دی څلورم نمبر تا ته چې یو دی په دې کې تا ته ډي ګلوکوز بخای تاثیر نمبر دی که نه
डी ग्लूकोज is the phosphoryl group receptor पे صحیح ده. نو څلورم عادت تا ته هغه receptor څوک دی